دا میانور بادشاہ صاحب دی د چا عمر چې 2 کاله دی. دغه برکتی بابا سوات کې د ګلي باغ سره تعلق لري. په قد دنګ او په رنګ ښکلی بابا یوه غټه کارنامه کړې چې په یو کال کې قرآن مجید په خپلو لاسو خوشخطۍ سره لیکلی. دې نه مخکې بابا په خپل لاسونو واړه لوی کتابونه لیکلي، خو ارمان یې د قرآن پاک د لیکلو کم چې الله پاک پوره کړو. زما نوم میانور بادشاه دی، د ګلي باغ یم او په دې اسپال پلانټ کې چوکیدار یم. دې نه مخکې زما د علماو سره د وخت نه ډېر محبت دی او د وخت نه زه په طالبګیرۍ پاتې شوی هم یم. د دغه علماو محبت او د هغو د نتیجې چې زما د کتابونو سره د علماو سره د مدارسو سره ډېر محبت دی. اگر که زه داسې غټ عالم نه یم، څه لږ لږ کتابونه مې ویلي، خو دا د هغو دعاګانې دي او برکت دی چې د هغو سره زما خپل تعلق او محبت دی. دغه وجې نه ما چې کله نه کله واړه واړه کتابونه، کله څه دعاګانې او صورتونه، خو بیا ما دا سورت یوسف ولیکو. هغې سره مې دا سوچ وکړو چې یاره زه دا ټول قرآن شریف ولیکم او دا را روان نسل ته یوه تحفه پاتې شي او زما بچو سره دا یو تحفه چې یاره زمونږ نیکه او پلار دغه شانې په خپلو ګوتو باندې دا قرآن شریف لیکل دی او څوک یې چې وګوري نو کم از کم که نور هېڅ نه شي نو دا دعا وکړي چې یاره الله دې وبخي، خپل وس او خپل کوشش یې کړی. دې که خو ما تقریبا دې له به هر وخت چې موقع وه ما دې له وخت ورکړی، خو زیات ټیم ما دې سره په شپې کې دغه کړی او زمونږ دلته یو ملګری و هغه ما له غټ بله خصوصي راوړ چې یاره تا ته رڼای نو په هغه وجه باندې ډېر کار په دې کې ما د شپې کړی. یاره دغه خوشحالۍ څه حد نه و. دا د جمعې په ورځ باندې ختم شو، په قول اعوذ برب الناس باندې ولګېدو. نو زموږ د خوشحالۍ او ما ته دا زموږ د خپلو پردو د مبارکیانې دا هر څه راکولو. نو زه په دې ډېر خوشحاله وم. ما په دې کې ډېر کوشش هم کړی، خو بیا هم که چېرته د زبر زیر پاتې شوی په ځای نور ډېر احتیاط ما کړی، خو که چېرته زبر رانه پاتې شوی یا زیر پاتې شوی یا پیش پاتې شوی یا مې چې کوم ځای یا ته ټیکې نه کړي یا نون ته، نو دغه به انشاءالله تعالی په دې کې زه بیا کوشش کوم ګورم که چېرته دغه څه دغه وي نو هغه به وباسو که خیر وي. په دې باره کې ډېر کسان راغلي دي او مبارکیانو له یو ملګري خو پکې ماله جوړه هم ځان سره راوړوه، په هغې خو خدای شته زه ډېر خفه شوم، خو هغه یې دا ماله ډېرې مینې نه راوړله او په دې دا به ته الې قبلې به نو بیا ته ما واخېسته او په ټلیفونونو باندې او دلته کې په خپله باندې ډېر زیات دغه شوی دی، خلک خوشحاله شوی دی او ماله مبارکي او دعاګانې دا کوي چې یاره دا یو ډېر عجیبه کار شوی دی په دې دور کې او په ډېر سپارې لیکل او د هغې د زبر زیر او د پیش او د دې ټول کوشش کول او بیا په خوشخطۍ باندې بیا په هر رنګ قلم باندې په دې کې ما تقریبا 2-2.5 قلمونه استعمال کړي دي چې یاره دا هر رنګ او هر دغه زعفران هم پکې هم یو ځای لیکل دی نو ډېر په خوند رنګ مې لیکل دی او ما خپل کوشش کړی. په دې کې خو خیر دا د موعظې غوندې خبره جوړېږي نو بس څه به ووایو که خدای ته منظوره او الله را باندې حج کوي یو هغه الله پاک رحیم کریم دی او نورو بچا ته به څه دغه وکړو اپیل وکړو د هر سړي خپله نظریه ده. زموږ خو دا زړه دی چې خدای پاک عمره را باندې خدای کړله دغه هم یو سړي روپۍ را کړې او په هغې باندې او بیا که د حج به د الله نه ښه پوره دغه امید دی چې خدای پاک به را باندې حج هم وکړي انشاءالله. په دنیا کې د مختلف خلکو مختلف شوقونه دي، خو د ګلي باغ د میانور بادشاه شوق د دې ټولو شوقونو باندې بره دی. چا چې د یو کال په مختصر عرصه کې قرآن پاک لیکلی دی، خو د حکومت طرف نه ورته تر اوسه پورې هیڅ قسم پذیرایي نه ده میلاو شوې. د دغه ډېر ګران مشر دا درخواست هم دی که ګورنمنټ چې دی حج له ولیږي نو دا به په دوی باندې ډېر غټ احساني. کیمرامین شبیر احمد شینا سره وحید الله خان، ګلي باغ، سوات.